السلام علیکم. زموږ د علاقه کې یو مشر و، ډیر معزز سړی و، ډیر ښه سړی و. الله دې وبخي، اوس وفات شوی دی. ډیر د جرګو سړی و. دا ورانې مانې به یې ټیک کولې، جوړولې به یې، جرګې به یې کولې، او په دې دفترو کې هم ډیر اثر رسوخ و. چېرته پوسټینګ، ټرانسفر، څه دا کارونه چې به و دا به هم ډیر په شوق کول. او اکثر به دا چلو شو چې ډیر نږدې خلک وو، نو هغوی ته به یې ووایي چې یاره دفتر کې خو پیسې غواړي، هغوی به ورله پیسې ورکړي. نو بیا داسې چلو شو چې دا روټین شو. زه درته مثال در کوم چې لکه فرض کړه یو دفتر کې به 100 روپۍ لګېدې، ده به هغوی ته ووایي چې یاره 100 روپۍ لګي. سړي به ورله 100 روپۍ ورکړي، نو ده به هغه کار په 15 شوکو 75 به یې په جیب کې واچولې. دا بیا روټین شو. نو ورو ورو ترې خلک خبر شو. چې خلک خبر شو، نو بیا مشهور په دې شو چې 25-75 ستا به څه کار و، نو تا به ورته ورشه حاجي صاحب ته ووایه که نه. کوم حاجي صاحب ته؟ 25-75 ته چې یا دله کار وکړي. دا خبره مې دې پورې کوله چې د پاکستان مثال هم د دې حکمرانانو او د اسټیبلیشمنټ د دوی مثال هم د 25-75 دی. د آی ایم ایف نه یا د بیرونی دنیا نه چې کم امداد وشي، نو 25% په عوامو لګي او 75 په جیبونو کې واچي، او بیا په خپل ځان له او بچو له په لندن کې، په دوبۍ کې، په آسټرالیا کې، په امریکا کې، په بلجیم کې ځمکې، جایدادونه او جزیرې علي. او بدقسمتي سي چې د آی ایم ایف او د بیرونی دنیا قرضونه 100% د عوامو د سرمن نه وباسي او 75 پکې هغوی جیب ته کړي. نو زموږ د حکومت چې دی او ورسره اسټیبلیشمنټ، دا ټول چې دي زموږ د هغې حاجي صاحب په شانتې 25-75 دي. څنګه دا ویډیو مې خوښه شوه؟ کمنټ پې وکړئ او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته. شکریه.